نو انسانان خواران لګیا دي په دې ګرمۍ کې، څوک یو کار کوي او څوک بل کار کوي، څوک ډرایوینګ کوي، څوک د لاس مزدوره کوي، څوک نوکران دي، څوک زمینداره کوي، باغباني کوي، او څوک لګیا دي په فیکټریو کارخانو کې صناعات او ایجادات کوي، او څوک خرید او فروخت کوي، ماشاءالله تجارت کوي. لګیا دي ځان ته د حصول رزق د پاره او د آمدنۍ د پاره ځان ته لیارې او طریقې برابرې کړي. او بیا شریعت الاسلام الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته حکم کوي چې دا رزق په حرامه طریقه باندې مه حاصلوئ، حلال طریقې اپناو کوي، هغې سره آمدنی برابره کوي، حرام طریقو باندې مال مه حاصلوئ. بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ آیت کریمہ کی اللہ تعالی جل شانہ مومنانو تا حکم کئی لا تأکلوا اموالکم بالباطل، چې تاسو خپل منځ کې د یو بل مالونه په باطل او ناجایز طریقې سره مه خورئ. معنا چې حرام خوري نه ځان وساتئ، د حرامو نه ځان وساتئ، بلکې چې خورئ او ګټئ نو حلال خوراک او حلال سرمایه ځان ته حاصله کړئ. په انسانی دنیا کې انسان رزق ته محتاج وي، بغیر د رزق نه د انسان بلکې د حیوان گزاره د دنیا کې نه کیږي. رزق علماء فرمائی کل ما یحتاج الیہ انسانو، ہر هغه شی چې هغې ته انسان محتاج وي، ضرورت ورته لري، بغیر د هغې نه زندگی ممکنه نه. بنیادی طور چې انسان محتاج د خوراک، سکاک، مکان او لباس.
لکه عام پښتو کې دا آوازونه خلق کوي چې روټي مکان کپڑا، روټي مکان کپڑا، دا بنیادی ضروریات دي. بغیر د خوراک او اسکاک نم د انسان گزاره نه کیږي، بغیر د لباس او د کپڑے نه هم نه کیږي. انسان چې په کپڑا باندې پټ نه بربند انسان د خرو د زناور نم بدخکاری. انسان چې انسان د کپڑا باندې عزت محفوظ وي، بغیر د مکانم د انسان گزاره نه کیږي. دا چې زمونږه کورونه نه وای، ربانې چتونه او دا پنکي او سهولتونه نه وای، دې ګرمۍ ته انسان په یوه ورځ کې ختمیږي او مړیږي. مکان ته ضرورت ده. بیا به ژمی راځي، ساړه به وي، باران به وي، هواګانې به وي. د دې ټولو شیانو ته انسان بنیادی ضرورت لري. کل ما یحتاج الیه انسان، هر هغه شی نه چې انسان ورته محتاج وي، ضرورت ورته لري بنیادی، هغې ته علما رزق وایي. ظاهره خو چې رزق ټکی قرآن مجید کې ذکر شي نو زمونږ ذهن خوراک ته لاړ شي چې رزق صرف د خوراک ته وایي. نه، رزق زما او تا دا کورونم دي، ځکه هر هغه شی چې انسان ورته محتاج وي هغه رزق وي. مکان ته محتاج یو، خوراک هم رزق ده، لباس او کپړه هم رزق ده، موټر او سوارلیم رزق ته انسان ورته محتاجی. د کور د پاره یو ګاډی دا حاجت اصلي ده. دیو جنا کومه سرمایه چې په دې کې بندي هغې کې زکات نه وي، او په کور باندې چې څومره سرمایه ولګې ده هغې کې زکات نه وي. د تا ذاتي پټی ده د غلې او د میوې او سبزي دپاره هغې کې زکات نه وي. دا ټول حاجات اصلیه او ضروریات اصلیه. اوس دغه رزق چې انسان بغیر د دې گزاره نه کیږي او انسان لګیا ده دا رزق به ځان ته حاصلوي، نو شریعت الاسلام قرآن او حدیث کې الله او رسول انسان ته دا حکم کوي چې حلال رزق ځان ته حاصل کا. حلال داسې طریقې ځان ته برابرې کا د کمایۍ او د ګټې چې هغه حلالې وي. حلالې د حلالې طریقې د رزق دپاره مختلفې طریقې په انسانانو کې رواج دي. څوک تجارت دکانداره کوي، څوک زمینداره کوي، څوک ملازمت او نوکرۍ کوي، او چا فیکټریانې لګولي، صنعات او ایجادات او ټیکنالوژي میدان کې لګیایي. دا ټولې طریقې د رزق دي. بس حلاله طریقه ځان ته برابروه د آمدنۍ، چې آمدني درته حلال او پاکیزه را روانوي. هغې سره به د تا خوراک او لباس او مکان او ځای ځایګی به د هر څه حلال وي. خوراک چې حلال وي بدن کې به وینه صفایي، وینه چې صفایي د بدن غوښې او ټول اجزا به صفا وي. هغې سره به زړه کې د تقوا او د دیندارۍ اثرات پیدا کېږي. نو انسانان خواران لګیا دي په دې ګرمۍ کې، څوک یو کار کوي او څوک بل کار کوي، څوک ډرایوینګ کوي، څوک د لاس مزدوره کوي، څوک نوکران دي، څوک زمینداره کوي، باغباني کوي، او څوک لګیا دي په فیکټریو او کارخانو کې صنعات او ایجادات کوي، او څوک خرید او فروخت کوي، ماشاءالله تجارت کوي. لګیا دي ځان ته د حصول رزق دپاره او د آمدنۍ دپاره ځان ته لیارې او طریقې برابرې کړي. او بیا شریعت الاسلام الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته حکم کوي چې دا رزق په حرامه طریقه باندې مه حاصلوئ.
حلال طریقې اپناو کوي هغې سره آمدنی برابره کوي حرامو طریقو باندې مال محاصلوي روزی او رزق په حرامه طریقه محاصلوي د رزق د حصول لپاره په حرامو لیارو طریقو باندې خلقو کې ډېرې لیارې او ډېرې طریقې رواج دي سودخوري څوک لګیا ده سودی کاروبار کوي څوک جواری کوي څوک رشوتونه اخلي څوک په پردي مال کې خیانت او غبن کوي او څوک ناپ او تول کې کمای کوي او څوک فراډ او دوکې کوي څوک ملاوټ کوي دا ټولې حرام او ناروا طریقې مال خو دې حاصل کړ بنده دې غلط کړ او 100 روپۍ دې زیاتې جیب ته راغلې و الله او رسول دې خفه کړ د شریعت د قانون نه د خلاف ورزي کړي قبر او محشر د ځان ته پلید او خراب ک یو سورز و مزو خوشاله د پاره ابدي زندګۍ د خراب کړه الله تعالی دې هغه منع کوي یا ایها الذین آمنو او مؤمنانو لا تأکلوا اموالکم بینکم مخری مالون خپل بخپل میانس کې بالباطل بناروا او بناجائز طریقه ناجائز طریقه باندې مال محاصلوي رسول کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه او جماعت ته اعلان کړي او زما صحابه استحیوا من الله حق الحیا د الله تعالی نه حیا او شرم کوي صحابه ورته وی نحنو نستحیی من الله حق الحیا والحمد لله یا رسول الله منګه د خدای نه حیا کوو الحمد لله خدای نه مونږ ته حیا راځي نبی علیہ السلام ورته فرمایي وليس ذلك دا می مراد نه ده بل حیاء من الله حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما حوا وان تحفظ البطن وما وعا ويذكر الموت والبلا نبی علیہ السلام فرمائی دی اللہ تعالیٰ نا حق حیا پرشتیا حیا و شرم دادا چه دا سر او پسر کې چې څومره اندامونه لګېدلي دا د حرامو نه وساته خوله ده سترګې دي پوزه ده دماغ دي دا محفوظ وساته حرامو نه او خېټه او د خېټې کې اندرون چې څومره اندامونه دي دا هم د حرامو نه وساته او مرګی ډېر ډېر یادوه دا د الله تعالی نه حق حیا ده یو سړی وایي زه خدای نه ډېر شرمېږم د ما رب ده او زما خالق ده او زما مالک ده زه ورنه شرمېږم نه دا حیا نبی علیہ السلام وایي د ما نه ده مراد د الله تعالی نه هغه سړی شرمېږي چې سر او په سر کې چې څومره اندامونه دي دا هم د حرامو نه وساتي خېټه او په خېټه کې اندرونی چې څومره اندامونه دي دا هم د حرامو نه وساتي یوه مړۍ دا خېټې ته حرامه نه ورکوي یوه روپۍ دا جیب ته حرامه نه راوړي دغه انسان یقینا د خدای نه شرمېږي او حیادار انسان ده او که یو سړی خوله باندې وایي چې زه الله نه ډېر شرمېږم شرمسار سړی یم خو لګیا ده ټوله ورځ پردي مالونه راغونډوي او ټوله ورځ د خلکو وینې وزوې راغونډوي په رشوتونو په سودونو په دوکو په هر بلا او بتر باندې دا سړی د الله نه نه شرمېږي دا لوی متکبر او جابر او ظالم انسان ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله مبارک راغې د صحابه او جماعت ناستا وی فرمایل من اخذ عني هؤلاء الكلمات پتا سو کې سوچتا چې د مان دا یو څو خبره زده کی او يعلم من يعمل بهن یا دسه چاته وروخی چې هغه ور باندې عمل وکړي
ابو هريره سے وی ما ورته انا یا رسول الله زبدا کاروکم فاخذ بيدي دلاس نیونی ولم وعد خمسا بینز خبر راته وشمارلې نمبر اول اتق المحارم تكن اعبد الناس حرام و نزان ساتا تب ټول خلقو کې بلوی عبادت گزارے دویمه خبر راته وکړه واحسن الى جارک تكن مسلما گاونډي سره خېګړه کوا تب رښتیا مسلمانې دریمه خبر راته وکړه احب للناس ما تحب لنفسك خلق ته هغه شی خوښ کا چې کوم خپل ځان او خپل بچو ته خوښې ځان ته چې نه خوښې بل ته مخ خوا سلورمه خبره راته وکړه وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس د خدای په تقسیم باندې راضي شه تب ټول خلقو کې لوی مستغنی سړی او پنځمه خبره راته وکړه ولا تكسر الضحك فان كسرة الضحك تميت القلب ډېرې خنداوې مکوه دنیا د خنداو ځای نه ده دې سره زړه مړېږي او زړه ورسره خفه کېږي دا پنځه خبرې اوس پنځو خبرو کې ړومبنۍ خبره ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله مبارک ما ته وکړه اتق المحارم تكن اعبد الناس حرام نه ځان وساته ته په ټولو خلقو کې لوی عبادت گزارې یو سړی چې ځان نه غټ عبادت گزار جوړی نو حرامونه د ځان وساتي یو سړی دا نفلونه او تلاوتونه او تهجد دا ډېر اعمال نه کوي صرف فرض مونځ کوي بس خو تکړه سړی دا 1 روپۍ حرام هم نه کوي دا ډېر لوی عبادت گزار ده یو سړی دا هغه به اصل رکعات نفل کوي تهجد به کوي ماشاءالله یو 15 شپږ سپارې به تلاوت کوي خو ورسره به حرام هم کوي چې برابر شي برک پې نه لګوي دا سړی عبادت گزار نه ده عبادت گزار هغه سړی ده چې حرامو نه ځان ساتي حرام دا مثال د زهر او د زهر اوس ما او تا که ډېرې نرۍ غوښې او پولاونه وخورو او ډېر ښه شربتونه او ښه چیزونه استعمال کو خو خدای مکه یو ګوټ شراب هغه زهر ورپسې شاته وسکا نو هغه نری غوښې او خوراکونه او نعمتونه به څه فایده ورکړي دا هر څه درته ختموي زندګي بربادوي اوس که ته ډېر عبادت وکړې تلاوت او ذکر او تهجد خو چې د ورځې 1 روپۍ حرام کوې دا زهر دي دا ټولې سجدې او تلاوتونه درته په اوبو باندې یوړل خاورو سره د خاوره کړه هېڅ څه فایده یې نشته حرام مثال د زهر نبی کریم علیہ السلام فرمایلی او سړی به تهجد په جای نماز بناستی او ژاړي به په دې مخ باندې او ګیره باندې به اوبه اوښ کې را رواني او د خدای په دربار کې به التجاعات او درخواستونه او سوالونه کوي نبی علیہ السلام فرمایي بدن باندې پرتی کپڑے دای حرامه جای نماز حرام دا کور و مکان حرام په خېټه او معده کې خوراک حرام انا یستجاب له الدعاء د دې سړي دعا څنګه قبول شي ژړاګانو سره په کار نه کېږي چې شرایط برابر نه وي ټوله شپه ژاړه خو نبي علیه السلام وایي د دې سړي دعا څنګه قبول شي لباس حرام خوراک حرام آمدنی او بزنس او تجارت ټول په حرام روان ده نو ژاړي دي دا سړی څنګه به دعا قبول شي احادیثونه معلومه ده چې یو سړی 1 روپۍ حرامو کې 1 روپۍ یو ورځ سلوي ورځې عبادت نه قبلېږي ما وی دا مثال د زهرو ده ته کوه تهجد کنه او ته کوه نیک عبادات او اعمال صدقې او خیراتونه او ژړاګانې چې 1 روپۍ حرام کې سلوي ورځې د هغې اثر په بدن کې چلیږي زهر دي زهر عبادت کوه عبادت څه اثر نه لري شاه ولی الله دهلوي رحمه الله ډېر لوی عالم تیر شوی هندوستان کې هغه مبارک بچا سره دعوت او ټیکل وته نه بس خپل حلال روټۍ به خوړله
دعوتونو ته چې لاړ شي نو د خلقو قسمه قسمه آمدنۍ وي څه پته نه لګي. بیا به هم چې چا ډېر مجبور که چې لاړ نو هغه دومره بزرګ سړی و دا باطن او سینه یې دومره صفا وه چې حرامه یا مشتبه مړۍ به وایي چې د ما تېره شوه بس سینه به مې تکه توره شوه ما ته به پته لګېده چې کار خراب شو. بیا به چې کور ته راغی نو دا ګوته به حلق او مرۍ ته ور ټیټه کړه الټي به یې وکړه هغه مشتبه خوراک به واپس چې دې نه بدن کې وینه او غوښه جوړه نه شي بیا به په میاشتو میاشتو دا زهر بدن کې چلیږي. اوس خو زمونږ روحانیت او دینداري دومره خرابه شوې چې دا پته هم نه لګي چې مونږ حلال خورو که حرام. هغه تقواګانې نن سبا چیرته دي؟ نبی علیه السلام فرمایي آخره زمانه کې به حرام خوري او سود خوري دومره زیاته شي که څوک یې نه کوي ځان ساتي بیا به هم ګرد او غبار ور رسېږي ګرده به ور رسېږي. ځکه دا کمې روپۍ چې د تا جیب ته راځي ته خو به یې په حلاله ګټې خو په دې نوټونو باندې به په دې لاره 200 ځایه سودونه شوي دا پیسه ټوله بې برکتي. تا ته تنخوا میلاوي هغه د سود وي تا خو سود نه ده کړی خو تا ته چې تنخوا میلاو شي هغه د سود والی هغه د رشوت والی یا د ظلم وي نو کار ډېر خراب شي. نو اوس ځان ساتل ډېر ګران دي. دور حاضر کې سړی چې ځان ساتي خو مثال یې داسې ده چې بس داسې چکړی وي او ازغي وي او کنډې او کبره وي چې په دې باندې ته مزل کوې نو جامې به هم داسې راغونډې چې بدن مې هم غوڅ نه شي او کپړې مې هم غوڅې نه شي بلماز هم نه شم داسې احتیاط سره به قدمونه کېږدي. اوس هغه وخت ته نو الله دې مونږ ته او زمونږ بچو ته د حلال خورۍ توفیق راکړي. ډېر خلک حرامو کې لګیایي بیا چې ته ورته ذکر وکړي چې ملګري دا ناروا دي نو بیا در سره دلایل شروع کړي چې نه دا خو موږ داسې کاروبار کوو او دې باندې داسې فتوی دي او بیا داسې ځان ته طریقې پکې برابرې دي حالانکه کاروبار بالکل حرام وي. یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یا ایها الذین آمنوا او مومنانو لا تاکلوا اموالکم مخوری تاسو مالون اخبل بینکم بخبل مینس کی بالباطل پناروا طریقی سرا ناروا طریقی سرا اللہ وی باہمی و آپسی خبل مینس کی خوراکونا مخوری. اس دلتا اللہ وی لا تاکلوا مخوری اموالکم خبل مالونا سمانا یو خدای چې پردی مال بغیر د اجازت ته حاصل کی دا خو حرام ده. خپل مال حلال دی وی خو چې په ناجایز طریقه باندې خرج کې دا بیا ناروا او حرام ده. دې بیا تپوس کیږي نو د خپل مال سره هم گزاره او احتیاط کې چې بے ځایه درنه خرج نشي. الا ان تكون تجارتا مگر حاصل وی شی تاسو دی یو بل نمال ان تکون تجارتا چی پا تجارت سرئی عن تراض منکم پا باہمی رضا مندی دی تاسو سرئی. اللہ وی ہاں تجارت کوا اتا جیب کی پیسی دی زتا سر لین دین کاروبار شروع کم خرید و فروخ نن دی تا جیب کی دی سوا آغا پیسی دی ما جیب تراغلی خود دی تا پیسی مارا حاصل کرلی پا تجارت کاروبار. اللہ وی دی بل پیسے ځان ته حاصلوا او په کاروبار څنګه کاروبار عن تراض منکم چې باهمی رضامندی سره تجارت کې رضامندی شرط ده. خرید او فروخ دا به داسې طریقې سره کې چې دواړه ملګري به راضي وي خریدار او خرڅونکی به په خرڅېدو راضي وي او په مقابل کې چې کمې پیسې ورکوي په هغې به راضي وي او خریدار به په دې سامان او مبیعه باندې راضي وي چې دا شی د ما خوښ ده بس هغه به پیسې ورکړي او دی به سامان ورکړي دواړه سره راضي دي یو په پیسو او بل په سامان. دا تجارت ناجایز ده. 15 روپۍ ګټې 10 ګټې جایزه لیاره ځان ته پکې برابره کا الله فرمایي جایز ده.
اوس د آمدنۍ دپاره خو ډېرې طریقې دي. تجارت دا، زمینداره دا، ملازمت دا، ټکنالوژي او صناعت، او الله کریم دلته تجارت راوړي. علما فرمایي دینه معلومه شو چې تجارت د آمدنۍ بهترینه او برکتي طریقه ده. تجارت دا ډېره مبارکه لار ده. نو دوکاندارا او کاروبار او بزنس او تجارت دا ډېر متبرک شی ده. او یقینا څوک چې سرمایه زیاتوي چې خدای ما ته ډېرې حلالې روپۍ راکړي، نو په تجارتونه دې کوي. تجارت سره زبردست مال حاصلېږي. دنیا کې مسلمان تاجران دي ماشاءالله، حلالې پیسې ورسره دي، اربونو روپۍ برابروي. کاروبار لینډین یې ځان ته برابر کړی. اوس تجارت دپاره الله یو شرط ولګاو، رضامندي. کاروبار به رضامندۍ سره وي. اوس که ته وایې چې زه د یو ملګري سره سود کوم، خو ما او دی دواړه سره راضي یو، نو بیا دا هم جایز شو. ما او تا د سود کاروبار کوو، زه هم راضي یم، ته هم راضي یې، نو الله وایي چې باهمي رضامندۍ وي، بیا خو جایز دی، نو دا بیا جایز شو. علما وایي نه، دویم شرط ورسره شته، حدیثو کې راځي، قرآن کې راځي. یو رضامندي، دا کم شی چا باندې خرڅې یا یې ورنه اخلي، خرید او فروغ، یو رضامندي چې دواړه به راضي وي. دویم قانون د شریعت ته به برابري. نو سود سره سودخور چې سود کوي چا سره دواړه راضي دي، خو دا کاروبار د شریعت د قانون نه مخالف، نو رضامندۍ به یي ورسره د شریعت قانون مطابق وي. اوس په جوارۍ باندې خو دواړه جوارګر راضي دي، او په رشوت باندې دواړه راضي دي چې څوک یې ورکوي، هغه هم وایي چې کار مې وشي وایخله، په خوشحالۍ یې در کومه، خو بس نامې ورته بدلې کړي، چای پاڼې دي او جوړه ده او اختر را روان ده او فلانه بل مسلمان دی ولې نه ورکوي. خو نه، رشوت خو دا په رضا یې ورکوي، هغه یې ورنه په رضا اخلي، خو دا طریقه شرعي خو نه ده. رضامندي سره قانون د شرع دا به هم وي. ولا تقتلوا انفسکم، مقتلوئ ځانونه خپل. نو یو معنا خو دا چې خپل ځان په خپله مقتل کوه، خودکشي حرام ده. دې آیت نه معلومه شو. الله وایي خپل ځان په خپل. یو سړی دی کوټې چت نه ځان راواچي او مړ شي، سمندر ته ځان واچي غرق شي، کمر نه ځان راوغورځوي، دا خودکشي ده. په ټوپک ځان، نو ځان مه قتلوئ. دویمه معنا یې دا وی فرمایل چې په حلاله طریقه مال حاصلوئ، تجارتن، په حرامه مه حاصلوئ. اوس چې یو سړی د بل مسلمان کور ته ورواوړي او د شپې غلا کوي، هغه یې په دې سر باندې ولي او مړی کړي، نو خو ځان یې په خپله قتل کړي. الله وایي ځان مه قتل کوه، پردي کور ته ولې ور اوړې، غلا ولې کوې، پردی مال چې اخلي خو سر به خوري، نو ځان مه قتلوه. معنا ده چې غلاګانې مه کوه، په غلطه طریقه باندې مال مه حاصلوه. په غلطه طریقه چې مال حاصلې، نو کله کله بیا سړی پې سر هم کېږدي، نو دا داسې لکه سړی چې ځان په خپله قتل کړي. ان الله، یقینا الله تعالی، کان بکم، د په تاسو باندې رحیما، ډېر مهربان. ومن یفعل ذلک، چا چې په حرامه طریقه باندې مال خوړلی، عدوانا، په زیاتۍ سره، وظلما، او په ظلم سره. عدوانا، عدوان او ظلم یوه معنا ده، زیاتی وکړه، رشوت یې واخست، سود یې وکړه، جواري یې وکړه، ناب تول کې کمی وکړه، ملاوټ یې وکړه، دا یې زیاتی وکړه خلکو سره. فسوف نصلیه، زر ده چې داخل بکو مونږ دلرا، نارن، اور د جهنم ته. وکان ذلک علی الله یسیرا، او جهنم ته داخلول د مجرمانو دا آسانه ده په الله تعالی باندې. خدای وی دا کار مونږ ته ډېر آسانه ده چې مجرم ته سزا ورکړو. اوس دنیا کې بعضې اوقات تا سره چا زیاتی کړی، وس دې نه رسېږي چې بدله ورنه واخلي. انسان خو عاجز وي، او الله باندې خو عجز نه راځي. الله وایي چاته مې چې خوښه شي سزا ورکوم، زه قادر مطلق ذات یم. درود شریف و اللهم صل علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیه.
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वग़फ़िर लि व लिवालिदैया व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। बारान रहमत हक़ की दुआओं की अल्लाह खैर और रहमत बारान नाज़िल की, बक़दर हाजत नाज़िल की। अल्लाह खैर और रहमत बारान नाज़िल की, खैर और रहमत बारान नाज़िल की। अल्लाह दा गर्मी और धूप और खुश्की ख़त्म की, और मेहरबान और रहम की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।